اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ ثم بعثنا من بعدهم بیالے گلیو منگا پس دل پیغمبراننا موسیٰ و ہارون الى فرعون تا و ملئہی او دل دویتا ملئ مانا دلا تر دلا وائے حزب بی آیاتنا پا معجزات زمونگا فاستکبرونا غیزان لویو گنو فاستکبرو فرعون او داغ ډلې ځان د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوتنا ډیر لوی غنو they thought of themselves very high دې فارمولاته مونږه فارمولاته وناسي مولا سره سره پناسته بدخاري یعنی دا مزاج وسنه نه دی دا خو انساني تعریف کې روان دي فاستكبروا دوی ځان لوی غن نو چې ځان د یو شی نه لوی غن نو هغه اورینه او کوای وری منی نه صحیح دا لازمی نتیجه ده صحیح یعنی مثلا استاسو ناسی ماتا او ما اوري زکه چې تاسو زین دار شي د زمونږ نه زیات پويږي د زمونږ نه لګ هاي سټیټس ته مونږ د رګلار دی د کوم سړي په ځین کې دار شي نه د زماره لاندې عزت خدای والے چې راضي ماته کی بعینی د پچلو شي سره فرعون سره فاستكبروا دوی ځان لوی غنو وکانو قوم مجرمین او دوی قوم مجرمان فلما جاءهم الحق کل چراغ دوی تحق من عندنا د جانب زموننا قالوا دوی ان هذا تاکی سردال سحر مبین واضح او کار جادو دے قال موسی علیہ السلام فرعونیانو تا اتقولون للحق آیاتا سوائد حق باب اتقولون للحق آیاتا سوائد حق باب لما جاکم چکل راغ تاستا السحر هذا چی آیا سحر دے دا تاسو دا حق پا باب دا خبر کوئی دا حق بارا کی دا وائی چی دا سرے سحر دے ولا يفلح الساحرون او حال دادے چی نکامیابے یہ ساحران او جادوگران کلهم قالو دوی ورطوے اجیتنا آیا راغلے تمونتا لتلفتنا چی واڑوی مونگا ایورٹ او ڈائیورٹ کی مونگا غما دا طریقونا وجدنا غلے آبانا چی مندلی دی مونگا غیبان پلاران نکان زمونگا تو اس دید پر راغلے چی مونگ دا پلار نکا دا رواج نا دا ٹریڈیشن نا دا کسٹم نا دا غیب دین نا دا غینا اڑے خبر دین کرا ذکر رواج پر خودل خلقو تا دیر گران کارف کاری خدای بللی او کن او کن فرعون او دیم ځان دی بس لودري فرعون نه فرعون اثبت من الناس غفته هغه حقیقت نشته سره د مرغلی دا اسه غفته قالو دوی اجتنا آیا راغلی تمونتا لتلفتنا چوالی تمونگا غما دا آغنا وجدنا چی مندلی دی مونگا غیبان آبانا پلاران او نکان زمونگا وتکونا او ویدی لکما دا تاسو دوارو موسیٰ و حارون لپارا الکبریا اولوی والے یعنی بادشاہی تاسو دید پر راغلیے چی زمونگ دا نظام خاتمہ ہوکا یا خپل یو سسٹم اسٹیبلش کئی تاسو پکی بادشاہان یہی دوارا رونا وتكون لكم الكبرياء ادا جشتا سدوار د پارا الكبرياء لوی والے مانا کنٹرول لوی والے مانا فی الارض پس مکد مصر کے وما نحن لکما انی منگتا سدوار د پارا بمومنین ایمان راڑن کی وقال فرعون ایتونی راولی ماتا بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر علیم مانا لوی علم والا ساحر فلما جا ساچ دی سر مقابلو کی موسیٰ علیہ السلام سر فلما جا سحرتو کلچرال الساحران قال لهم موسیٰ اوی دویت موسیٰ علیہ السلام القو اغرزوی ما انتما غچیئی تاسو ملقونا غرزون کی اغیلا یعنی کم جادو چی تاسو کول غاڑی اگا اکینو فلما القو کلچ دوی غرزول بلزا اللہ تعالیٰ فرمائے حبالهم و عصیهم دی سر رسائی دے پڑی
هغه وګرځول او سټکونه ورسره هغه نه ماران جوړ شو. فلما القوا کله چې دوی غرضول اگر سې او سټکونه خپل قال موسی و موسی علیہ السلام ما جئتم بالسحر هغه چې تاسو راتل کړي دی هغه باندې سحر دی ان الله تاکي سر الله تعالی سيبتلو زرد چې زائل بکی ختم بکی دیلا باطل بکی ان الله تاکي سر الله تعالی لا يصلح اصلاح کوي نه کامیابی نه ور کوي عمل المفسدين عمل د مفسدانو لا نو دا آیت قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين چا باندې کړه سحر اثر وی نو دې تدری واره مخ کې درود شریف وای یو ول زلدا آیت او بو باندې تلاوت کوي هغه او هغه بنده تور کوي د سحر اصل ظاهر کیږي. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما القوا ورسرنا قال نشورو قال موسى ما جئتم به السحر ها کنه خو دې کې اسې کاروبار شروع کړی پیسې ډېری دي څنګه د ټول خلک ته هم پرستی یعنی ټربل کې ټول خلک دي څنګه شرشا دا نو تقریبا 50% خلک ای په دې کې ما باندې چې جادو کړی موږ خدای والے تا باندې چې جادو کړی سره کړی در باندې ایسا بولتے سړی دی یو افغان دی دونو پیسې جوړې ولا کته په خوب دې الله محرمات دي ټول حرام بس پیسې تر روان دي کاته د دې کې د تاسو سره په دې ډول کې یا دکانداري بیان وکړي کاته د بزنس د خیر شي دی دا بزنس چلیږي او پای کې انویسټمنټ نشته او نمبر 2 یعنی پکې انویسټمنټ نه خساره پکې نشته چې ګننه باندې the best business is 100% profit. فلما القوا کله چې دوی تاو کړی خپل رسۍ او سکونه قال موسی و موسی علیہ السلام ما جئتم چې تاسو راتل کړی بیا غیبانه السحر دا سحر دی ان الله تاکید پر الله تعالی سيبتله زرد چې باطل بکی زائل بکی دا ان الله تاکید پر الله تعالی لا يصلح اصلاح کوي عمل المفسدين دا عمل د مفسدانو یعنی کامیابی نه ور کوي ويحق الله الحق اصابت الله تعالی حق بکلماته بکلمو خپلو ولو کرہ المجرمون اگر چې بدمنی دا مجرمان فما آمن لموسی پس ایمان رانړو موسی علیہ السلام باندې الا ذریه من قومه مگر یو څو ځوانانو د قوم د فرعون غلا خوف من فرعون ذریه معنا اولاد معنا یوت اولاد معنا یوت اولا خوف من فرعون سرد يرد فرعون ومدائي مددل داغوي ان يفتنهم چه فتنه چه بواجه دوئلا یعنی تکلیف دیکھی تارچر دیکھی کتنا مانا دا تارچر کولو وَإِنَّ فِرْعَوْنَ أَتَاكِكْ فِرْعَوْنَ لَغَالٍ فِي الْأَرْضِ دے یقیناً دیر غلو او تکبر کون کے پزما کے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ تاکِک سر دیو دا حدن تیروتن کنا وَقَالَ مُوسَى وَمُوسَى علیہ اسراف مانا وائلیٹر اسراف مانا وائلیشن یعنی دا باؤنڈریز ټول وائلیٹ کریو وقال موسى علیہ السلام یا قوم او قوم زما ان کنتم کچرتا سے آمنتم چی ایمان مروڑے پا اللہ تعالی بانے فعلی توکلون پدا اللہ تعالی بانے اعتماد کئی ان کنتم مسلمین کچریئی تاسو اسلام قبلون کی فقالو ایدوی علی اللہ توکلنا نو موسیٰ علیہ السلام ورتووی چې مخالف زمونږ ډیر پاورفل دی مخالف مو ډیر طاقتور دی او دغه طاقتور سره به یقینا مونږ ټارچر کوي اوس د طاقتور په مقابله کې تاسو سره صرف یو طاقت د عقیده دسو د عقیده چې اعتماد بساتي چا باندې الله تعالی باندې نه استقامت او سټیبلیټي بدر کې راځي او که همت دی بایلو نو بس پتا شکست وخوړه صدق شکست په قول نو دی وجه موسی علیہ السلام قوم ته وی
کہ یا قوم او قوم زما ان کنتم آمنتم باللہ کچرتا سو ایمان ساتلی اللہ تعالی بانے فعلی توکل ایمان تقاضا دار چې اعتماد هم په دغه الله باندې وکړي او چې کله د اعتماد په الله راغی نو بیا تکلیف فیس کول تا ته مشکل نه ښکاري بیا هغه تکلیف سره خنده پیشانه سره دا صرف د خبرو تکلیف ته چې مونږه تاسو نشو فیس کولای البته موسی علیہ السلام او داغه مرګرو یا پیغمبرانو داغوی مرګرو بدني طور څومره ټارچر شو خو ای په استقامت کې فرق را نه غي استقامت کې فرق را نه غي دی وجه چې هرگز نه میردا هرگز نه میردا کې دلش زنده شد بغشت سب تستبر جرید عالم دوام ما دا سه خلق دایمي ابدي شي چې هغه قرباني شي په استقامت باندې سبحان استقامت باندې مونږه خو زر داسې غوسه کې راشو او بس لوز ټمپر کو سو کو لوز ټمپر کو ځکه خبر را سره فلانی ونه منله زه په حق نو ته په حق ځکه خو یا مخالفت کوي ته په حق ځکه یا مخالفت کوي اوس که تام تبلیغ غولې او میوزیک کې کور بیا مخالفت نه کوي خو سره ورګره چې زه په کې سورہ ډونیشن واچوم څنګه کېږي بیا خو وای زما یې څه سورہ ده زه په کې در سره څوک دکلته خو شیطان یې رسنه پوش کول او دلته شیطان کشکول کوي هلته پوشکول کوي او د دین باب کې کشکول کوي نو د شیطان کشکول خو ډیر تیز دي نو چې هغه کشکول کوي نو یقینا هغه سړی چې کوم ستا مخالف دی هغه به سخت خبرې کوي نو دغه ته استقامت مطلوب دی چې سړی په خنده پیشانه چې تکې نه کنه مرګریا خبره خلا کو کنه صحیح شو او کته ته خدای لستا به خو باسي خدای دې بیړه غرق کا تاسو خدای والی تباشی فلان فلان یا باقي ولړې به ګوټ صحیح ده کنه نو سب لخوا تاسو شرشا خلوص سم پر نه کوي داسې باس کې کوي کله نه صحیح څه پتا مذهبي باس چې لوس سم پر کې شرک کیږي ما ځم پام کړی دي مذهبي خبره کې بلوس سم پر نه کې دالته شیطان یعنی شیطان هغه طرف ته کشکای یا پشکای داسې چې تلګیا مخالفت کوا صحیح او دې طرف ته باندې مهنت کوي چې تور ته غوسه شه ادا چې خبيث شعر دوړ طرف ته کار کوي ما او ما یو افشي د سلطان دی د سلطان مور از ما مور یو د خپل کې از ما مور سره کوڅه ته وی د سیتا در بدر مور نه خو د غرمن کې نه راځي نه هغه د سلطان مور دا فکر کړی دی وایي سلطان چې کړی دی شرایط نن حاضر ده یا چې مثلا څنګه د وخت د نن د یو دا ورځ د شدید راز خلاص کیږي ها در جوګان ورځ ده وقال موسى وموسى عليه السلام وقوم زما ان كنتم آمنتم کچر تاسو ایمان ساتلی اللہ تعالی بانے فعلی توکلو دا اللہ تعالی بانے اعتماد کئی ان کنتم مسلمین کچر تاسو مسلمین خدای تا سرنڈر کون کے سبمشن کون کے نو دا اسلام مانا دارا چې د راحت او د تکلیف په دواړو موقعو باندې به سبمشن کې الله تعالی ته نو کله دا یو تصور په ذهن کې راغی چې سبمشن ټو الله سبحانه و تعالی anywhere everywhere anytime every time place or time ہر وقت په هر ځای سبمشن الله تعالی ته doesn't make difference دا موقع د خوشاله ده کده غم ده دا موقع د مرګرتیا ده کده مخالفت ده خو ته خو سبمشن کې الله تعالی الته به سړی کې سټیبیلیټي راشي یا سړی کې استقامت راشي فقالوا ادعي على الله الله تعالی باندې توکلنا اعتماد کړه مونږه ربنا او رب زمونږه لا تجعلنا مگر زمونږه فتنه تخته مشق تخته مشق دی خو ګوره مونږ په سکول کې لیکل وکاو لیکل یو تخته ورته راي باندې مشق ایبانه مشق تخته مشق د انسان د پاره جوړېدل معنا دارا چې دا ظالم را باندې چلونه زده کوي یو ورځ را سره یو عمل کوي بل ورځ را سره بل عمل کوي په دې مرض بل شان ټارچر کوي نو دا دعا کوي چې ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين دا دعا کوي همیشه منځنه بعد چې او الله تعالی مونږ د ظالم قوم لپاره تخته مشق ما جوړه ظالم قوم لپاره تخته مشق ما جوړه چې هغه باندې چلونه زده کوي مونږ اوسه کوي روانه تاسو هم دا لفظ وای ها چې چلونه باندې زده کوي
یعنی یو ورځ سره یو عمل کوي، بل ورځ سره بل عمل کوي، بل ورځ سره بل عمل کوي. ونجنا برحمتک او نجات را کے مونگل پر رحمت پل من القوم الكافرین لقوم کافرانونا واوحینا الى موسیٰ وحی اکرمونگ موسیٰ علیہ السلام او رور ددتا انت بوعا چی تیار کئی تاسو دوارا لقومکما قوم پل پارا بمصر مصر کی بیوتن کورونا وجعلو بیوتکم او اگردوئے کورونا پل قبلتن. نو قبلتن مانا خدا را چې تاسو نقشه داسې جوړه کړئ چې تاسو د کور مخ قبله طرف ته، تاسو د کور مخ څه طرف ته؟ قبله طرف ته. دا تبرک لپاره، دا سره لپاره، دا تبرک لپاره یو معنا خو دا او دوه معنا چې وجعلوا بیوتکم اگذوئ کورونه خپل قبلتن زائد عبادت. قبله ته موږ څه کوو؟ عبادت کوو ورته. نو د قبله معنا څه ده؟ زائد عبادت. یعنی معنی دارا چې خپل کور د عبادت نه بالکل فارغ مساته، د عبادت نه خپل کور بالکل فارغ مساته. اوس د مسلمان د پاره حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لقد هممت ان امر فتیتی ان یجمعوا الحطب. زما کله دا اراده وشي چې زه خپل ځوانانو ته وایم چې تاسو خاشاک را جمع کړئ. خاشاک وایي تاسو اور بلول لپاره چې تاسو خاشاک را جمع کړئ. صحیح. او بیا چاته حکم وکم چې زما په مصلی تو درېګه منځو کا او زه دا خاشاک د هغه چا په کورونو واچوم او اور په ولګم چې څوک جمع مانځه ته نه راغلي. خبر ده کړه چې دا خاشاک چرته واچوم، دا هغه چا په کورې واچوم ها چې څوک د جمع مانځه ته نو دینه پته ولګیږي چې د جمع منځ څومره اهم دی چې مسجد ته راځي. چته راځي؟ مسجد ته راځي جمع منزله. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا تجعلوا بیوتکم مقابر. د خپل کورونو مقبره مو جوړوي. لا تجعلوا بیوتکم مقابر. د خپل کورونو مقبره مو جوړوي. وجعلوا لها حصه من صلاتکم. د خپل کورونو لپاره څه حصہ د مز مقرر کړئ. د خپل کورونو لپاره څه حصہ د مز مقرر کړئ. نو معنا دا چې یا سنت کور کې کوه یا که سنت په مسجد کې کړي 2 رکعات نفل کوو کور کې چې کور دې به برکت نشي. خبره ده کړل خبره. نو دا موسی علیہ السلام ته الله تعالی حکم کوي چې وجعلوا بیوتکم قبله او خپل کورونه د عبادت ځای وګرځوي. واقیموا الصلاة اقائم قیموا وبشر المؤمنین بشارت ورکی مؤمنانو لا. وقال موسی علیہ السلام ربنا اور رب زمونگا انکا آتیتا تاکی سرطا ورکڑی فرعون تا وملأہو اڈلیدتا زینتن. زینت مانا بیوٹی آف دس ورلڈ. بیوٹی آف دس ورلڈ دی دنیا زینت. دی دنیا زینت. حکومت اغی سر دے، موٹری اغی سر دی، بی ایم ڈبلیو اغی سر دے، مرسیڈیز اغی سر دی، بے وردی ہل کے بنگلے اغی سر دی، بینک بیلنس اغی سر دے، پراپرٹی اغی سر دا. دا زینت دے نا. دا دنیا زینت دے. ربنا اور بزمونگا تاور کری فرعون تاو ڈل داغت زینتن خوبصورت د دنیا واموالا اڈیر مانونا فی الحیات دنیا پجون دنیا کے. نو حکومت مغی سر دے، دولت مغی سر دے، حکومت مغی سر دے، دولت مغی سر دے. ربنا اور بزمونگا لیضلوا عن سبیلک. انجام کار بدائی چی دی بخلق گمراہ کئی دلارستانا. چې چا سره ډیر مال وي نو هغه لګي خلک گمراه کوي، چې چا سره حکومت وي هغه لګي خلک گمراه کوي. غریب سړی دا کور کې خپل خبر نه مني بل څوک گمراه کوي. صحیح ده کنه؟ انسان ولا هم غریب سړی دا کور کې خپل شته خبره نه مني او مالدار سړی مفت کې مونږه خبره ته وځي. حالانکه دا خرجوي په خبره نه پوهیږي. کوي دا د فارسی او شاعر ډېر عجیب خبره کړې ده. سوئی سیف اللہ خانہ نا وہی نشان روح گوید نشات روح گوید عشق چو بدنام گردد. نشات روح گوید عشق چو بدنام گرد. عاشق چی عشق بدنام شی اور ټول خلک یو پیژني د دې له روح خوشاله شي چې اوس خلکو ته پته ولګیږي چې زه عاشق یم. چه نشاط روح گوید عشق چو بدنام میں گردد. چو کفر از کعبہ برخیزد ہما اسلام میں گردد.
چو کفر از کعبہ برخیزد ہما اسلام میں گردد فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی فضول خدا تم ہوئے بے مقصد خبر یا و گوئی خرافات یا و گوئی سے تو خرافات فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی عقل من سڑے دانا سڑے چو گفتگو کئی وہ غریب دے خلق کوئی دا سے بکواس کئی کوئی کہنا فضل لگیا دے سنگا پر بچیم وہی بابا تلی ونے شرے فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی خرافات غنی پروردے الہام میں گردد درستے شیروڑی کا کہ فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی ادھر کا خرافات غنی پروردے الہام میں گردد د غنی او د مالدار سړي خرافات د خلکو دا غوږی خي ته وایي
Mm-hmm.